یخنۍ موسم دی، اکثر خلکو په یخنۍ کې سینې خرابېږي. بعضې ماشومان داسې وي یا بعضې مشران داسې وي چې د هغې سینه خرابه وي او ټوخېږي، په مونځ کې هم ټوخېږي، همداسې شپې هم خوب دې نشي کوی ټوخۍ د وجې تنګې. یا د کومو خلکو د سینې الرجي وي او سینه یې بالکل ښه کېږي نه، مختلف قسم ډاکټران مختلف قسم دوایانې خوري خو هېڅ قسم فرق د ده نه راځي، نو هغه ته ډېره زبردست او بهترینه عمل ورته ښیم، وظیفه ورته ښیم. انشاءالله دا وکړئ او فایده ترې واخلئ، ضرور به ته فایده ملاویږي انشاءالله. الحمدلله دې باندې ما مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړې او دا عمل زه کم از کم د 2008 نه خپله هم کوم چې کله مې سینه خرابه ځان ته دا عمل کوم، خلکو ته هم شیر کوم، کور کې چې کوم ماشومان دي هغې ته دا مسله راشي هغې ته هم دا عمل کوم. الله تعالی شفا ورکړي او بهترین عمل دی، نو انشاءالله شفا به ضرور ملاویږي ورسره. عمل دی شهد چې کوم دی، شهد شات به راواخلئ او دغه رنګې توره مالګه ورته وایي لاهوري نمک، دا به راواخلئ. دې باندې اول او آخر 11 کرته درود ابراهیمی ویلی، 11 کرته سوره فاتحه ویلی، 11 کرته آیت الکرسی ویلی او 11 کرته سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر دا سورت ویلی او اخیره کې بیا 11 کرته درود ابراهیمی ویلی. په دې به دا دم کې مالګه چې کوم د توره مالګه چې کله سینه خرابېږي یا دغه کېږي هغې نه لږ شانتې مالګه راخله او خورئ. بله شهد چې کوم دی، شهد هسې هم حدیثو کې هم د شهد مبارک ذکر شته دی او دغه رنګې نور هم فایدې ډېرې دي، حکیمان هم ډېرې فایدې بیانوي او فایدې ډېر دي. او شهد چې کوم دی هغه شفا ده، نو سهار په نهاره باندې هغه شهد به دا دم کړي، سهار په نهاره باندې 1 چمچ یا نیمه چمچ هغه خوره په نهاره باندې. د سینې چې څومره هم مسله وي د الله په فضل سره سینې مسله به ستا ختمېږي. دغه رنګ د شپې هم خوړل دي چې اوده کېږي او د سهار چې راباسې مطلب ناشې ټایم کې هغه هم یو 15 منټه 6 منټه مخکې دغه خوره. د الله په فضل سره څومره هم ستا زړه مسله وي د الرجي یا د سینې مسله وي یا ټوخي وي یا بلغم راځي سینې باندې، نو دا ټوله مسله به الله تعالی څخه ختم کړي. یا کوم ماشومان د سینه چې خرابېږي زر زر ښه کېږي نه، تبه ورسره کېږي، نور کوم د سینې دغې هوا ورسره راځي، نو انشاءالله دا مسله به ورڅخه ختمه شي. نو دا عمل هم که خوښ شو مخکې د ثواب دارین په نیت باندې مخکې ملګرو سره شیر کړئ. الحمدلله څومره عملونه موږ هم شیر کړي دي، ډېر خلک ویسونو کې ډېر ښه علما عالمان هغه هم هغه عملونه وکړي، خپله تجربه کړي او فایده ورته کوي، نو هغې هم دعاګانې کوي. الحمدلله داسې نور ملګري کوم دي ډېر خلک ویسونو کې چې الحمدلله ستا وظیفه موږ وکړو، موږ ته پرې ډېره فایده ملاویږي. نو زموږ وظیفه نه ده، هر څه الله کلام ښایو او دا ټول تجربه شوي عملونه دي. الحمدلله موږ خپله تجربه کړي دي، هغه عمل لته ښیم چې کوم ما پخپله کړي وي، نه که چې کتاب راوالم کتاب نه وګورم د خلکو غونډه زه وظیفې شیر کړم. الحمدلله ښه زبردست عامل یم، ما خپله کتابونه هم لیکلي په عملیات باندې او خپله ښه هغه شی کوم چې کوم شرط درست وي. الله تعالی دې موږ تاسو نازل شي. د عمل څومره مخکې شیر کولو شي. یخنۍ موسم دی، ماشومانو ته ډېر غریبان د سینې بیماران وي، د چا ته سینې کینسر هم لګېدلی هغه هم الله تعالی ښه کوي، ورسره شفا الله تعالی ورکوي. وننزل من القرآن ما هو شفا، نو شفا د الله په لاس کې ده، نو شفا موږ الله تعالی راکوي. نو که مخکې موږ شیر کړو د عمل سره الله تعالی د اسباب زموږ لپاره جوړ کړي، نو الله به موږ له اجر هم راکوي، الله تعالی به هغه فایده هم راکوي راته. نو بعضې کسان زموږ نمبر غواړي، زموږ نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتي فیصل 034، تاسو هغې نمبر اخیستی شئ او هغې کې مختلف قسم د محبت باره کې دغه رنګې ویډیوګانې هغه صرف موږ یوټیوب کې ورکوو. کوم کسان داسې چې جایز محبت وي رشته جوړول غواړي، نو هغې کې زموږ عملونه شته هغې نه تاسو اخیستی شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.